بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ډیر زیاتو خوږو عزتمندو مشرانو کشرانو خوږو طالب علمانو د لاوډ سپیکر په ذریعه باندې اوریدونکو خوږو خویندو میندو د فهم قرآن کلاس آغاز نن کو او په دې کې زمونږه موضوع چې کوم ده نو هغه اصلاح خاندان په دې کتاب کې پهلا درس دی 4 نمبر صفحه ده. اصل کې دا انسان چې الله رب العالمین پیدا کړی دی نو انسان اجتماعیت پسند دی. دا د انسان په دې مزاج کې ده چې دا په اجتماعیت کې اوسېږي، ځان له دا نشي اوسېدلی. ځان له چې کله دا اوسېږي نو دا به خپه دا به د ډیپریشن شکاري، دا به د انزایټي شکاري، دا به خفګان او د غمونو او د بې اطمینانۍ شکاري. د دې وجې نه اسلام چونکې د فطرت دین دی او د انسان چې کوم په فطرت کې څه شامل دي نو الله رب العالمین په شریعت کې دغه فطرت لپاره شرعي او جایز حل راایستلی دی. نو په دغه کې د انسان په فطرت کې یو دار چې دا په اجتماعیت کې اوسېږي. د دې وجې نه خو الله رب العالمین د انعام په طور باندې الله رب العالمین انسانانو ته وایي چې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ای خلکو تاسو د خپل هغه رب نه ویریږئ کوم رب چې تاسو پیدا کړی د یو نفس نه او د هغه نفس نه ستاسو دپاره د هغې لپاره بیبي هم د هغه نفس نه الله رب العالمین پیدا کړو. یعنې آدم علیه السلام الله پیدا کو او د هغې سره سره یې ملګري او جوړه هم پیدا کړه حوا علیه السلام. او دا د دې دپاره چې هغه دې ته سکون حاصل کړي. حدیث کې راځي چې آدم علیه السلام کله پیدا شو او په دې جنت کې ګرځېده را ګرځېده یوازې نو خپه و، هسې وحشت غوندته یې محسوساوه. نو دی استوده شو، سترګې بندې شوې او کله چې رایق شو نو خواته یې زنانه ناسته وه. نو ده ترې تپوس وکړو چې ما من انتي، ته څوک یې؟ نو هغې ورته ویل چې امرأة خلقتو من ضلعک لتسکن الیه، زه زنانه یم او ستا دپاره الله رب العالمین پیدا کړې یم د دې لپاره چې ته ماته سکون حاصل کړې. نو ګوره د اولې ورځې نه د آدم علیه السلام د پیدایش د وخت نه الله رب العالمین د هغه فطرت او د هغه مزاج مطابق د هغه جوړه پیدا کړه او پای کې حکمت څه بیان کو چې ته هغې ته سکون حاصلې. نو دې معنی دا چې د انسان په فطرت کې دا چې دا په اجتماعیت کې اوسېږي. او د اجتماعیت چې کوم دا ګوره معاشره، موږ چې ورته معاشره وایو، سوسایټي ورته وایو، موږ په اجتماعیت کې اوسېږو، دې ته ویل کېږي معاشره. او د دې معاشرې بنیادي او مرکزي حیثیت چې کوم دی نو خاندان ته حاصل دی. او خاندان جوړیږي د مور و پلار نه، د ښځې او خاوند نه او د بچو نه، دې ته ویل کېږي خاندان. کله چې دا خاندان د دې اصلاح وشي او دا برابر شي او دا په نیکه لار باندې رواني او دا ښه زندګي تېروي او په دین باندې پوهوي نو دغه خاندان چې دا خوشحال خانداني، دا سکون والا خانداني، دا اطمینان والا خانداني. دغه کله چې یو خاندان د هغې اصلاح وشي دغه شان د بل خاندان وشي، د بل خاندان وشي، د هغې نه بیا ټوله معاشره اصلاح، د ټولې معاشرې اصلاح د هغې. نو لحاظه دغه خاندان اصلاح کول د دې په شریعت کې ډېر لوی اهمیت دی چې کوم خاندان چې ښځه خاوند، زوی او پلار، مور او لور، دغه شانتې بچي او د هغې مور پلار د دې د یو بل سره داسې یو کنکشن وي، داسې یو تعلق وي، داسې تعلقات وي چې هغه د مینې محبت تعلقات وي. نو دغه سره کور جوړیږي او چې کله کور جوړ شي نو د هغې په بچو باندې اثر وي او د هغې په معاشره او په دغه ټول کلي باندې په علاقه باندې اثر وي. د دې وجې نه د ټول نه بنیادي څیز چې کوم دی نو دا د دې خاندان کې بیا بنیادي حیثیت چې کوم دی نو دا ښځې او خاوند ته حاصل دی. چې کله د ښځې او د خاوند ښه تعلق وي او ښه زندګي، د اطمینان زندګي، نو بیا ټول خاندان د هغې سره برابر وي. ځکه دا بچي چې کوم دی دا خپل مور پلار ته ګوري او د هغې نه سبق اخلي، د هغې په لار باندې روانېږي چې د هغې څنګه اخلاق وي، څنګه د هغې کردار وي، څنګه د هغې د یو بل سره تعلقات وي، نو په بچو باندې حقه اثر کېږي، په هغې باندې حقه افیکشن کېږي.
نو دې وجنه الله رب العالمین د زنانه دا مطالبه کوي چې ګوره ته به د خاوند بالادستي تسلیمې. ځکه الله رب العالمین چې کوم دین دا سړی دیو له قوام ورکړی، مشري ورکړله په تاسو باندې، او دا نارینه چې کوم دین دته الله رب العالمین فرمایي چې ته به داسې نه چې په معمولي خبره باندې به د ښځې سره جګړې کې د خپلې بیبي سره به ورانه راولې، دښمني به ورسره کوې، نه د مینې محبت زندګي به توروي. د دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي چې وعاشرهن بالمعروف فعسى ان تکرهوا شیئا ويجعل الله فيه خیرا کثیرا. تاسو د زنانو سره ښه زندګي تېروئ، د خوشحالۍ د محبت او د مینې زندګي ورسره تېروئ. که تاسو پر زنانو کې چېرته یو خوی بد ګڼئ او ستاسو خوی بدې نه شي، یو بدې شي، یو څیز پای کې ستاسو بدې شي، نو کېدای شي د هغې په وجه باندې نور داسې خویونه ډېر خویونه دا چې هغه ستاسو لپاره ډېر خیر کثیر په هغې کې. نو لهذا د خپلې ښځې سره به ښه زندګي تېره، خپلې بیبي سره به د مینې محبت زندګي تېره. او په حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې لا یفرقو المؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. چې یو سړی دی د یو مؤمنې زنانه سره د خپلې بیبي سره بغض نه کوي، که چېرته دی د خپلې بیبي نه یو خوی بدې شي، یو خصلت اتې بدې شي، نو کېدای شي بل خصلت او بل خوی او نور اخلاق ته هغه په د دې نه ډېر زیات غوره دغه نور اخلاق او دغه نور صفاتو خیال ساتي. خیر دی که دا یو صفت پکې بد دی، دا صفت پکې بد دی چې مثلا هغه په هره خبر باندې قاریږي، نو خیر دی د هغې نور ډېر صفات دي چې تاله دا پخلی کوي، تاله کپړې وینځي، ستاره بچو دیکبال کوي، ستاره کور خیال ساتي، د کور صفایي کوي. نو دغه ډېرو خوبیانو ته ګوره د یوه خوبي دا خیر ده که دا پکې غلطي ده دا ورته معاف کوه، ځکه انسان خو کامل نشي کېدی. خلق الانسان ضعیفه، انسان چې کوم دا ضعیف او کمزوری پیدا شوی دی. او د نبی علیه صلات وسلام زندګۍ ته چې کله موږ وګورو، ځکه زموږ لپاره خو رول ماډل چې کوم دا نبی علیه صلات وسلام دی، د هغه زندګي به موږ ګورو او د هغه زموږ په شانتي انسان و، هغه ودونه هم کړي، د هغه بچي مو، په خاندان کې خپلوان مو، په معاشره کې د عامو خلکو سره ژوند هم تېر کړلی، د هر څه په هغه باندې تېر شوی دي. نو موږ به په هر څیز کې په هر موړ باندې به موږ د نبی علیه صلات وسلام د زندګۍ نه د هغې نه موږ سبق اخلو. د نبی علیه صلات وسلام د خپلو بیبیانو سره ژوند ډېر د مینې محبت ژوند دی. عایشه رضی الله عنها بیان کوي، وایي نبی علیه صلات وسلام لقد رأیت رسول النبي صلی الله علیه وسلم یقوم علی باب حجرتی. وایي والله زما په الله قسم، عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام ما ولیده چې زما کمرې مخې ته ولاړ دی او په مسجد نبوي کې حبش چې کوم دی نو هغه لوبې کوي، په نیزو باندې لوبې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اوږه باندې ما خپله زنه کېښودله د دې لپاره چې زه د حبشو تماشه وکړم. لکه مثلا په دې کورونو کې اوس راکار شو داسې مسجد نبوي نبی علیه السلام نه کور خواته، نو نبی علیه السلام ولاړو، عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما ولې په دې اوږه باندې خپله زنه کېښوده او ما هم د دې حبشو تماشه کوله. او نبی علیه السلام د خپل رومال څادر راوایستو، زما را مخې پې پټ کو چې دا حبش دا نه ویني. وایي زه ولاړم، نبی علیه السلام هم ولاړو، څومره به هغې لوبې کولې، څومره وخت به هغې ټریننګ کوو. وایي زه هم ولاړم، نبی علیه السلام ولاړو، د اخره پورې ډېر وخت وشو، ما را تماشه کوله. په اخر کې ته راته نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې عایشې مړه شوې. وایي زه ته بیا په خپله ده زه ترې راپورته شوم او راوروسته شوم. وایي نبی علیه السلام هم راوروسته شو. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې تاسو په خپله دې اندازه وکړئ چې زه انتهایي د نوجوانۍ بلکل ماشومالي په حالت کې وه، 9 کاله زندګي، 9 کالو په عمر کې وه. نو وایي تاسو په خپله دې اندازه وکړئ چې زه حدیث سن ډېر زیات وړوکې عمر والا وم، او داسې وړوکې عمر والا جنکۍ او والکان هغې د لوبو سره څومره مینه کوي. نو وایي د دې نه اندازه تاسو ولګوئ چې زه به څومره ډېر ساعت ولاړ وم او ما به تماشه کوله. خو نبی علیه السلام ما ته نه ویل چې عایشې ته څه کوې، بس دی که نه، او چې موږ څه کوو، موږ خو چې داسې حالت که نه ورکه شه، ورکېږه. نو دا انداز مې په کار د نبی علیه السلام مینه محبت په کار چې هغه موږ زده کړو د خپلې بیبیانو سره، هغې څنګه مینې محبت زندګي تېروله. نو دې نه موږ په دې کې موږ لوی سبق دی چې موږ د خپلو بیبیانو سره داسې مینه محبت ژوند تېر کړو، د هغې پر بچو باندې به ډېر زیات اثر وي. او دغه شان د عایشه رضی الله عنها نه یو بل حدیث چې کوم دی نو هغه روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انی لعالم اذا كنت انت راضیه. نبی علیه صلات وسلام د عایشه رضی الله عنها سره هغه ګپ شپ او د یو مینې محبت خبرې کوي. عایشې
زه په تا باندې پوهېږم چې ته کله ماته زما نه خوشحاله یې او ته کله ماله غوسه یې، نو په دوه حالاتو کې زه په تا باندې پوهېږم. وایي ما ورته وویل چې یا رسول الله تا ته څه پته ده، تا له کوم ځای نه دا خبره وپېژندله؟ من عین تعرف ذلک، تا ته کوم ځای نه پته لګي چې زه ستا نه کوم وخت کې راضي یم، کوم وخت کې خوشحاله یم، په کوم وخت کې ستا نه خفه یم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې عایشې اذا كنت عني راضیة فإنك تقولین لا ورب محمد، چې ته کله زمانه خوشاله او کله څه خبره کوي نو ته داسې وې چې زما په رب د محمد دې زما قسمي چې څه خبره کوي، خو چې ته کله زمانه خپه او ما ته غوسه نو بیا ته داسې وې چې لا ورب ابراهیم، زما قسمي په رب د ابراهیم باندې زما نوم بیا نه لې. نو عایشه رضی الله عنها ته وویل، عایشه رضی الله عنها ته وایي چې ما ته وویل چې یا رسول الله اجل والله، زما په الله قسم هم دغه رنګ ده، خو یا رسول الله ما اهجر الا اسمک، زه نه پرېږدم مګر صرف ستا د نوم په خوله باندې نالم، یعنې ستا سره مینه نه کمیږي، خو دا صرف هسې په خوله باندې اظهار داسې نه کومه. نو ګوره د نبي علیه السلام د مینې او د محبت د خپلې بیبي سره د هغې موږ تاسو په کار څومره اندازه موږ تاسو ولګو چې ګوره نبي علیه السلام د خپلې بیبي نفسیات څومره په بهترینه طریقه باندې پیژني، او عایشه رضی الله عنها هغې ته جواب څنګه ورکوي، د مینې هغه اظهار ورسره څنګه چې یا رسول الله واقع داسې ده. هغې هم د نبي علیه السلام هغه خفګان یو قسم هغې دا هغې ځان سره محسوس کړه چې نبي علیه السلام دا خبره محسوس کړله چې دا زما نه کېږي چې په دې باندې خفه نه شي. نو یا رسول الله زه صرف دا نوم دې په خوله باندې نالم، خو نور چې کوم دی نو ستاسو زما مینه محبت دی، ستاسو مینه زه نه پرېږدم. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره مینه وه. او دغه عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام سره یو ځل په سفر باندې لاړم، یو سفر کې لاړو، نو کله چې موږ یو شړۍ ته لاړو نو نبی علیه صلات وسلام ما ته وایي چې د منډې مقابله کوو، شړه وه، نو وایي منډه مه وهله، نبی علیه السلام منډه وهله، ما هم منډه وهله، د منډې مقابله هم کوله. نو وایي زه نبی علیه السلام نه مخکې شوم، ما ته هغه مقابله مې ترې وګټله. وایي بیا چې کله زما عمر لږ غټ لږ ډېر شو نو بیا چونکې لږه غوښه مې ونیوله او لږه غټه شومه نو بیا هغه شان منډه خو زنه نه شي وهلی. نو وایي بیا ما نبی علیه السلام بیا دغه شانتې په سفر باندې لاړو او بیا هم د منډې مقابله وکړه، خو په دې ځل باندې نبی علیه صلات وسلام زما نه هغه مقابله وګټله. نو په یو روایت کې داسې راځي چې د عایشه رضی الله عنها په دې خفه شوه چې زما نبی علیه السلام دا مقابله ولې وګټله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ووایي چې تلک بې تلکه، دا خو د هغه تا چې زما نه مقابله ګټل وه په هغه مقابله کې بس شوه که نه، تا یې وګټله، یوه لوبه ما وګټله، یوه مقابله تا وګټله، یوه ما وګټله. د دې نه معلومېږي چې ګوره نبی علیه صلات وسلام د خپلو بیبیانو سره څومره مینه کوله، څومره محبت یې ورسره کوه. داسې موږ کوو؟ موږ خو روایت دا دي، زموږ پښتنو روایت خصوصا دا دي چې موږ وایو چې هلکه ښځې ته به ګوره نیم کافر یو نیم به مسلمانې، دا نه ده په کار. د ښځې سره د مینې محبت زندګي تېرول په کار دي، ځکه قرآن کې الله فرمایي چې لتسکنو الیها، دا ښځه د دې لپاره پیدا شوې ده چې ته دې ته سکون حاصل کړې. او داسې نه ده چې ته راځې په ور باندې ننوتې نو ډایرکټ ښځې ته کنځل کول، بدې ردې ویل هغه شان په تندي باندې 12 بجې، نه د دې نه خو د بچو په زندګۍ باندې بد اثر پرېوځي، د دې سره بچي خرابېږي، د هغې نفسیات خرابېږي، د هغې ذهني سطح هغه ډاون کېږي. بچو چې کله ګور د مور پلار د یو بل سره مینه محبت یې د مینې محبت زندګي په دې بچو باندې هغې ډېر زیات اثر کېږي. دا ذهني طور ټارچر نه، دا ذهني طور چې کوم دی نو هغه ډېر زیات مضبوطې قابلانې په دې وجه باندې د ښځې او د خاوند زندګي ښه زندګي تېرول دا ډېر زیاته ضروري ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي چې خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، چې په تاسو کې بهترین خلک هغه دي چې هغه خپل کور والا لپاره ښه د خپلې بیبي سره ښه تعلقات دي، او زه په تاسو کې ټولو کې د خپلې بیبي لپاره ډېر زیات ښه یم، د خپلو بیبیانو لپاره زه په تاسو کې ټول نه بهترین یم، ښه اخلاق د هغې سره ساتم، ښه معامله د هغې سره